په سوره القارعه کې الله پاک د قیامت یو وړه ونته منظرنامه بیان کړې ده چې در سره په دې ویډیو کې شریکوم نو تاسو هم د ثواب په نیت باندې وګورئ او مخکې ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ چې قیامت پر ورځ بس کې ګوره په سوره القارعه کې ګوره بسم الله الرحمن الرحیم القارعه مل قارعه کټکټانے والی اور کیا ہے کټکټانے والی دا دیږي کې د ما خیال د اوازونو طرف ته اشاره چې کټکټانے والی اوازونه وي وما ادراک مل قارعه اور آپ کیا جانے کیا ہے کټکټانے والی تاسو له بدغای اړوس اندازه نه کیږي چې قیامت پر وس کیږي هغه اوازونه راځي یار کټکټانے والی چې زما خیال اوازونو طرف ته اشاره ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اس دن ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے خلق پا د پروانو څنګه دا ماشي هوا کې الوزي نه را پروانې چې ولا مونږ وایو دغه رنګ بدا خلق چې کوم وي دای بدا هوا کې بکراویږي دای بدا عوام چې کوم دی دا خلق چې کوم ګوره به ډیر بد قسمت خلق چې څوک د قیامت ورځ ویني لکه یو خلق په داسې ژوند وي د دنیا په روټین کې به مصروف وي او هغه به ډیر بد قسمت خلق وي چې څوک د قیامت هغه خوفناک ورځ ویني جی دا دنیا ختمېدل لکه مون خو بمړو ښکارا خبره ده لکه قیامت په اذر راځي چې دنیا نه بیخي کلمې ویلو والا خلق هم ختم شي لکه دا هم د قیامت یو نشانی ده نو ډېر بد قسمت خلق وي چې به د قیامت هغه خوفناک ورځ ویني خام ورپسې وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور होंगे पहाड़ दुंकी हुई रंगीन ऊन की तरह دا غرونه نه دي دا کوم چې الله پاک وایي دا ما په ځمکه کې د میخونو غوندې ښخ کړي دي چې ستاسو د ځمکې دا دغه پې برقرار وي دا غرونه به داسې الوزي لکه په هوا کې د مالوچ غوندې دا غرونه په هوا کې لکه د مالوچ غوندې الوزي ها فاما من ثقلت موازینه پس رہا وہ جو کہ باری ہو گئے اس کے پلٹے بیا بګوره الله پاک چې قیامت پر ورځ چې کوم دغه شروع شي د حساب کتاب سیستم شروع شي الله پاک په زمونږ اعمال تلی په تله کې نو چې د چا تله درنه شو نو به زندگی خوبصورت وي دا وګوره فهو فی عیشة راضیه مطلب تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا دا غي زندگی به خوشاله وي دا غي چې څه زړه غواړي به کېږي جی چې د چا تله درنه شو په هغه ورځ باندې و اما من خفت موازینه فامه هاویہ اور رہا وہ جو کہ ہلکے ہو گئے اس کے پلٹ رہے او د چا چې تله سپکه پاتې شوه وما ادراک ما هي تو اس کا ٹھکانہ هاویہ ہوگا اور آپ کیا جانے وہ حاویہ کیا ہے آگ ہے دکتی ہوئی نارن حامیہ مطلب ایبا ټکانه سوي اور به دغه ټکانه وي نو په سورۃ القارعه کې الله پاک د قیامت یو شړ غونته منظرنامه بیان کړی ده چې کله قیامت راشي دا خلق په وی داسې د پروانو غونته دا غرونه به داسې د مالوچ غونته په هوا کې الوزي د چا تله چې درنه شوه د هغې زندګي به خوشحاله وي هغې څه زړه غواړي هغه به کېږي او د چا تله چې سپکه شوه د هغې ټکانه به څه وي نارن حامیه د هغې ټکانه به کومه وي هغه به اور وي ای به په اور کې سوځي ای به جهنم ته ځي نو دا په سورۃ القارعه کې الله پاک یو وړه غونټه د قیامت منظرنامه بیان کړې ده چې زما استاد لپاره پکې ډېر غټ عبرت پروت دی نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام